تاسو به اکثر لیدلی وي د خلکو خولې به تاسو لیدلی وي چې هغې باندې ټاکې راوخیږي یا په ژبه باندې ټاکې راختل. دې ته خلک مختلف قسمه نومونه پښتو کې دي. دې ته انګلیش کې ماوت السر وایي، د دې بل نیم دی کینسرز. ټیک شو جي، د دې وجوهات څه دي، دا د علاج څه دي، ټیک شو جي، او دا کوم کنډیشن کې بیا ډاکټر ته تګ پکار دی. د دې ټولو باره کې به زه نن تاسو ته خبرې وکړم. ټول وجوهات د ویټامین B12 په کمی په وجه دا راتلی شي، د زنک د کمی په وجه دا راتلی شي، د فولیټ د کمی په وجه دا راتلی شي، د آیرن د کمی په وجه دا راتلی شي. دې نه علاوه څوک چې سپایسي یا ګرم خوراکونه کوي د هغې په وجه هم دا راتلی شي، یا څوک ګرمې چیز کوي یا سپایسي خوراکونه کوي ګرمایش والا، د هغې په وجه هم دا راتلی شي. یا څوک ډینټسټ ته لاړ شي او بریسس ولګوي، یا د چا غاښونه کاږي، ټیک شو، د هغې په وجه اوری بیا زخمي شي، د هغې په وجه هم کیدی شي. یا چاته تروټ انفیکشن وشي، د هغې په وجه هم دا کیدی شي. خو د دې علاج چې کوم دی جي، علاج یې دا دی چې دا هفته نیمه کې خپله هم ریکور کیږي. خو څوک بیا دا وایي چې مطلب موږ ته خوراک نشو کولی، یا مطلب موږ چې څه خوراک کوو هغه بیا مطلب موږ باندې ټیک نه لګي، یا سوځي، ټیک شو، دا ژبه زموږ سوځي یا شونډې سوځي. نو دې سمپل دا ډاکټر په مشوره باندې تاسو بونچېلا، ټیک شو جي، دې نه علاوه سوموجل ټایپ دا استعمالولی. خو کچرې بیا مطلب هفته نیمه کې دا ریکور کیږي نه او دا ټاکې نور هم سیوا کیږي، ټیک شو، او ټوله ژبه تاسو نه نیسي، نو بیا به تاسو دا ټول میډیسن لرکوئ او ډاکټر سره به مشوره کوئ، ټیک شو. دا د دې یو څو وجوهاتو امید لرم چې تاسو په دې باندې پوه شوئ او داسې مزید انفارمیټیو ویډیو لپاره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. تھینک یو فار واچینګ.